سلامونه احترامات ټولو لروبر پښتنو ته له زړه له تله نه کېږي له سلامونه احترامات وړاندې کوم الله دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ خوندور د صحت او د عزت په جامو کې پټ وئ. نن خو سره د واسکټه درته راغلم، دا دې هم راته مبارک وي ستاسې ټولو له طرفه. ملګرو اصل خبره دغه ده چې اول خو ټول د پی ټي ایم ملګري چې څومره دي د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري مونږ د خپل موقف نه ډېر په بله لاره روان یو، نه لکه په پوسټونو کې مو مزاح او ټوکې ټاکلې او نورې خبرې شروع کړي دي او مونږ د کومو حالاتو سره مخامخ یو، له کومو حالاتو نه تېرېږو او مونږ څه کوو د دې په باره کې به لایف خبرې سره کوو. نن ځکه چې دا سوشل میډیا، دا فیسبوک یا دا ټویټر یا دا انټرنیټ چې څومره دی مونږ او تاسې د دنیا ته زمونږ او ستاسې غږ دنیا ته چا ورسوو، همدغه انټرنیټ همدغه فیسبوک. نو که دا مونږ او تاسې ګډ ډیند استعمالوو په یو شي په بل شي باندې، بیا زمونږ او تاسې دغه مبارزه چې کومه ده دغه واره نه خوري. که ستاسې سوچ وي د پرون راهیسې د شهید ارمان لوڼي په باره کې چې کوم یعنی هغه وشوله، کوم کمپاین وچلېدو د هغه په باره کې مونږ په خطونو باندې ولیکل، په چا په ټویټرونو کې په قسمه قسمه مبارزه. نو نن یې دومره رنګ راوړ چې هلته د اف آی آر د درج کولو حکم جاری کړلی شو. د دې نه معلومه دا شوه چې زمونږ او تاسې هلې ځلې فالتو نه ځي. خو که بل طرف ته وګورئ، یو خوا ریاست د اف آی آر د درج کولو حکم وکړه چې اف آی آر دې درج شي، نو بل خواته که وګورئ نو نن یې حنیف پښتون او ندیم اسکر په بنو کې چې د دوی هر شی کلیر و، هر شی شوي و، ضمانت هر شی منظور شوي و، خو د هغې باوجود بیا هم ریاست دوی ونیول، په زندان کې یې واچول. حالانکې د هغې نه در مخه زمونږ عالمزیب مسعود شو، عارف وزیر شو، ولایت شاه شو، اخترخان شو، ریحان شو، یعنی داسې په لسګونو ملګري زمونږ په زندان کې پراته دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ اوس مونږ د څه دپاره راوتلي یو؟ پښتون ژغورنې غورځنګ د 32,000 ورکو پښتنو غم راخیستی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ په پښتون خاوره باندې، په پښتنه خاوره چې څومره ظلم جبر بربریت شوی دی، د هغې په باره کې اقدام کړی دی چې د هغې پوښتنه مونږ د خلکو نه وکړو چې آیا مونږ چا وژلی یو، په کوم تور یې وژلی یو، دا زمونږ وروڼه زمن چا وره کړي دي، د زمونږ پلاران چا وره کړي دي. د دې جواب راکړه. د هغې باوجود مونږ نورم په زندانونو کې بندي کېږو، مونږ نورم په جیلونو کې بندي کېږو. خو مونږ او تاسې ته چې یو داسې موضوع منځته راشي چې هغه یو فضوله موضوع وي، یو هېڅ ځای مونږ او تاسې دپاره نه نیسي، زمونږ او ستاسې دپاره د نقصان باعث ګرځي، خو مونږ بیا هم په هغه باندې خپل قیمتي وخت ضایع کوو، په هغه انرژي خرابوو د ځان. مونږ خپل موقف ته، خپل مقصد ته بیا ورشا کړو ډېره زر. په دې وجه مونږ اکثر پښتانه چې هر چرته د پښتنو مشر راوچت شوی دی، هر چرته پښتانه یو ځای شوي دي د خپلې سخت مزاجۍ د وجې نه، د خپل چې دوی وار نه کوي د یو بل خبره ته، د دې د وجې نه بیا تحریکونه هم برباد شوي دي، بیا اتفاقونه هم خراب شوي دي. بیا مونږ اکثر دغو شیانو برباد کړي چې پلانی مشر شو، اوس یې بیا بل کوشش پسې کوي چې زه څنګه دغه ناکامه کم، څنګه یې زه بدنامه کم، ولې دا زه ولې مخ په وړاندې نه ځم، دا پلانی ولې زمانه مخکې ولاړ. مونږ او تاسې اکثر دغو شیانو برباد کړي یو چې یو انسان به یو به مجبوري لري، یو به ډېر مجبوروي، یو به د هر شي نه پوروي، پوره یو خدای دی. خو بیا به مونږ هغه مجبوره کس ته ګوته نیسو، د هغه مجبوري ته به ګوته نیسو چې په تا کې دغه کمای ولې دی. و ظالمه لږ دې ته خو سوچ وکړه چې دا پښتون دی، دا ستا ورور دی، ستا غوندې غیرت لري، ستا غوندې ننګ حیا لري، خو د ده به مجبوریتونه وي، دی به مجبور وي. په دې خاطر به دغه کار داسې نشي کولی. نن سبا الحمدلله ټول پښتون ولس په یو لاس په یو اواز راوچت شوی دی. نو مونږ او تاسې ته پکار ده چې د فیسبوک له لارې، د انټرنیټ له لارې د خپل وطن دپاره، د خپلې خاورې دپاره، د خپلو خلکو دپاره، د خپلو ورکو پښتنو دپاره مبارزه وکړو. په دې جنګونو یا په دې نورو په پرېږنډو دا غټ غټ ګیمونه دي، دا د دنیا سیاستونه دي، په دغو پسې مه ځئ. ګورئ خپل ځانونه د جنګ د جهالت نه خلاص کړئ، خپل ځانونه د دې تورو تیارو نه راوباسئ. او پښتنو دا زمونږ د پاڅون وخت دی، دا زمونږ د بدلون وخت دی، دا زمونږ د یووالي وخت دی. په دې کار نه کېږي چې مونږ او تاسې په یو بل پسې پوسټ وکړو، څوک په فیسبوک کې خبره جوړه وه، څوک په تیسرا فرقه پسې ځو، څوک په مشرانو پسې کنځلې کوو. اوس لکه زمونږ مشر بادشاهي خان مسعود د در مخه ویډیو جوړه کړې وه، بیا چا د فیک اکاونټ نه کنځلې ورته کړې وې. د فیک اکاونټونه هېڅوک په دې نشي ثابتولی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي یا یو ذمهوار کس ورته کنځلې کړي دي. نه، نو د هغه به داسې کسان وي چې د هغه سره به یې دښمني وي، خپله په زړه کې د هغه سره به یې کم نیتي وي. هغو خلکو ورباندې کمنټونه کړي دي. نو بادشاهي خان مشر ولاړ شو، د پښتون ژغورنې غورځنګ نه یې ګیله وکړه. هېڅ خبره نه ده. مونږ د ده ګیله، د ده هغه اوښکې، د ده هغه ګیله
زمونږ داسې دی لکه تره زمونږ داسې دی لکه مشر ورور زمونږ د دغه وړو بچیانو داسې دی لکه د پلار په ځای مو دی. مونږ ته د ده احترام پکار دی، دا نه ده پکار چې د ده مزاح وړو کو. بادشاهي خان مسعود په هر پلیټفارم باندې د پښتنو دپاره یا نه پښتون ژغورنې غورځنګ هیڅ څه نه و. بادشاهي خان مسعود د پښتنو دپاره ما یې تقریرونه لیدلي دي، ما یې هغه منډې ترړې لیدلي دي. نو په کار نه ده چې په یوه غلطي باندې یا په یوه ویډیو باندې مونږ او تاسې دومره بحث وکړو، دومره زیاتی وکړو، دومره بدره د انسان ته ووایو چې هغه مجبور شي چې زمونږ او ستاسې خلاف اقدام وکړي، هغه مجبور شي چې زمونږ او ستاسې خلاف راودرېږي. نو هېڅکله کنځلې خو نه دي، کنځلې دا خو د پښتون شان نه دی. او د پښتون ژغورنې غورځنګ خو چې کوم ملګری هم کنځل کوي دا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره هېڅ تعلق هم نه لري. دا د خپل مزاج دی، د خپله زه څه به څنګه وایي راځئ پښتانو پرېږدئ نور د یو بل نه نفرت چې یو تر بله زار شو، ښه په مینه محبت چې زه ځان ته پښتون وایم او ته هم یو پښتون یې، نو ستا پیغور زما د ستا عزت زما عزت. نو موږ په خوله وایو یو بل ته چې د پلاني خور زما خور ده، د پلاني مور زما مور ده، او بیا چې دونه غلطي وکړو بیا په خپل منځ کې سره نه نیسو په ګریوان کې ګنې خو راوینیسه په خپل منځ کې په ګریوان. نو ته د ده خور ته ولې کنځل کوې؟ ته خور نه لرې، ته د مور ته ولې کنځل کوې؟ ته مور نه لرې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو د خویندو میندو د عزت د ساتلو د تحفظ ورکولو دپاره را جوړ شوی دی. دا چاته د خویندو د میندو کنځل هېڅکله نه کوي، نه یې ګل خان ته اجازه شته چې څوک کنځل وکړي، نه بل چاته شته. هر څوک ټول پښتانه په خپل منځ کې ورونه یو سره او سره پویو به بحث به کوو، په دلیل به سره ځو، خو د کنځا اجازت هېڅ چاته نشته. که ګل خان دی زمونږ ورور دی، که افغان دی زمونږ ورور دی، چې څومره پښتانه دي موږ او تاسو په خپل منځ کې سره ورونه یو، خو د چا فکر یو رقم جوړ شوی دی، د چا فکر بل رقم جوړ شوی دی. د دغې دپاره څه را جوړ شوي دي؟ پښتون ژغورنې غورځنګ. پښتون ژغورنې غورځنګ د دې دپاره را جوړ شوی دی چې مونږ او تاسې دا کوم خلکو ذهنونه یو خوا بل خوا تللی دي چې دغه پوهه کړو، دا د پلار په نیکه په تاریخونو یې پوهه کړو، د دوی د ذهنونو نه د ورخایل شوي د دروغو کتابونه د دروغو تاریخونه د دوی د ذهنونو نه وباسو، خپل فریاد ورته وړاندې کړو، خپل ظلمونه ورته وښیو چې په مونږ دغه ظلمونه شوي دي. وروره زمونږ په در کې ځان شریک کړه، مونږ د نه د ملک خلاف یو، نه د دغې خاورې خلاف یو، نه د دغې ټولې آرمي خلاف یو، نه د ټولې ادارو خلاف یو، مونږ که خلاف یو د ظلم خلاف یو. دا هغه ظلم چې د آرمي په وردی کې داسې غونډاګر ننوتلي دي چې هغه د پښتنو د عزتونو سره لوبې کوي، هغه د ټول انسانیت د عزت سره لوبې کوي. داسې په ایسای کې ننوتلي دي، داسې په ایمای کې، داسې د طالب په جامه کې، په ټولو جامو کې د خپل ځان د مفادو دپاره خلک ننوتلی دي. مونږ د هغو خلاف یو، د هېڅکله په ذهنو کې مه درولئ چې مونږ یا د مملکت خلاف یو، مونږ یا د کوم ریاست سره دښمني لرو یا مونږ د کوم ملک سره دښمني لرو. دا زمونږ بیخي په ذهنونو کې نه راځي. ما یې تاسو درولئ د ستاسې یو د چې کومه ګل خان ټایپ طبقه د دوی دغه یو موقف دی نه چې دغه د ملک خلاف دی دغه خلک و ظالمانو. نو درننه خو په مونږ یو څه ثابت کوي چې مونږ د ملک خلاف اقدام اخیستی وي، د نن تاریخه پورې خو په مونږ ثابت کړي. نو خو زمونږ ورونه یې فریاد ته خو مو غوږ کېږدی چې دا مونږ څه کوو، دا مونږ فریاد درته کوو. ګوره پښتون پروفیسر ارمان لوڼی چا وواژه، چا په شهادت ورسو، تر نن تاریخه یې مونږ اف آی آر ته لاریونونه کوو، مونږ یې د اف آی آر دپاره کمپاینونه چلوو په سوشل میډیا. یا دا دومره حق نه لري؟ د پښتون پروفیسر دومره حق نه درلوده چې دا یې په تشدد باندې په شهادت ورسوو، تر نن ورځې پورې د اف آی آر نه کټ کېږي. ولې؟ آیا مونږ د ګیلې حق نه لرو؟ مونږ د فریاد حق نه لرو؟ په دې ریاست کې دا په دغه ریاست کې د هر چا قانوني آئیني حق دی چې د خپل ځان دپاره آواز اوچت کړي. تاسې ولې دومره د ویرې په بسترو باندې سرونه نه ایستلي دي چې تاسې دومره بیریږئ چې د آرمي د نوم نه داسې بیریږئ ته وایې که خدای او رسول دغه دي، نه ظالمانو، دا انسانان دي، دا زمونږ او ستاسې محافظان دي. دا به تحفظ درکوي، دا به تا ته تحفظ درکوي، ته بجټ ورکوي، ته تنخواه ورکوي، د تنخواه ستا د کور ستا د جیب نه ورځي، دی به ستا تحفظ کوي. نو ته حق لرئ چې په عمران خان او په نواز شریف باندې په د نورو بادشاهیانو باندې تنقید کوي. ولې په یو فوجي باندې تنقید نشي کولی؟ ولې څنګه تنقید نشي پې کولی؟ د هر چا تنقید حق دی، خو په دلیل باندې، په منطق باندې، دا نه چې چاته کنځل وکړي، د چا خور مور ته بد رد ووایي. هېڅکله دا د پښتون ژغورنې غورځنګ شان نه دی. نو زه ټولو ملګرو ته خواست کوم چې ګورئ مونږ او تاسې ډېر په قسمه جامو کې کتل شوي یو، په ډېر قسمه لباسو کې خلکو وځورولو، وی ژړولو، وی دردولو. نن سبا ګوره د سخت زیان کار نه دی چې مونږ او تاسې ووایو چې بیا به وکړو، دا به وکړو. نه 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 نه، د دومره غټو ریاستو سره، د دومره غټو ملکو سره هېڅکله چا نه ډغره ولې ده، نه څوک په ګل دي. مونږ او تاسې به د عدم تشدد د لارې خپل قانوني آئیني حقوق غواړو، دا به دی راکوي.
او انشاءالله یوه سترګه به یې وځي بله به یې ننوځي دا حقوق به تاسو ته درکوي خو په قانون په آیین کې چلیږئ ما د چا خور مور په خپل منځ کې خو تاسو ته بیخي نه ده پکار چې موږ راولړېږو د یو پښتون ورور خور مور ته کنځل کوو دا په کوم کتاب کې راغلی ده قسم دی دا خو بیخي د شرم ځای دی په موږ او تاسې څه تېرېږي دا ګوره علمزیب مسعود چې د انسانیت یو مثال دی د انسانیت یو مثال و چې دا د جنوبي وزیرستان نه یو دردېدلې مرغۍ راغلې وه د هر ورکې پښتنې خور څنګ ته بتلو چې د هغې به ورور ورک شوی و د هغې به خاوند ورک شوی و د هغې به زوی ورک شوی و د هغو فریاد به یې راټولوو د ټوله دنیا ته به یې ښوده چې مونږ مظلومان یو مونږ دهشتګرد نه یو په مونږ دا جنګ راتپل شوی دی په مونږ دا نومونه راتپل شوي دي مونږ دهشتګرد نه یو مونږ په انسانیت په مینه محبت مین خلک یو مونږ په مذهب د چا سره جنګونه نه کوو خو دغه خلکو په مونږ دغه خبرې دا نومونه راتپلي دي د علمزیب غوندې انسان نن په جیل کې پروت دی په هغه باندې به څه تېرېږي تاسې سوچ وکړئ چې په پټ مخ یې جیل ته راوړه خو څه ابینندن دی که څه د انډیا والا خو څه هغه نه دی چې دستي د چای پیاله ورکړي چې او آرمی نے بہت اچھا سلوک کیا میرے ساتھ ته مجھے واپس بھیجا مونږ پښتانه یو مونږ پښتانه ښه ځانونه پېژنئ چې زمونږ په دغه ریاست کې زمونږ په دغه ملک کې د څه حیثیت دی کوم حیثیت مو دی تاسې ښه ځانونه لیدلي دي چې 80 کاله مونږ دغې میډیا بلیک آوټ ساتلی یو په قبایلو کې چې جنگ شروع شوی دی مونږ ته میډیا نه ده تر نن ورځې پورې راغلی مونږ ته میډیا نه ده راغلی خو هر کله چې دوی په پرېګنډه کوي څنګه چې ملک ماتوړکی وواژه مونږ په هغه باندې خوابدي یو په هغه باندې خواشینی یو د هر پښتون په مرګ باندې مونږ ځورېږو خو په نیمه شپه بیا هلته د اروايي ته ریپورټ چا ورسوو د دې ځواب دې ماته راکړي په نیمه شپه دومره زرې اروايي ته ریپورټ چا ورسوو دا د دوی په پرېګنډې دي زمونږ او تاسې په منځ کې بغض او کینه زیاتوي د یو بل نه زمونږ او ستاسې د امید دغه اعتبار دغه کټ کوي په بجاوړ 3 کسان شهیدان شول په سیند کې رشکې والا ته وویل په لړکانه کې چې ته راکوز شه موږ د پښتانه وژنو هغه پښتانه یې ووژل نه دهشتګرد و نه په پي ټي ایم کې و نه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د هغو څه تعلق و نه یې د لر او بر افغان ناره وهلې وه نه یې بله کومه ګناه کړې وه چې کومه ریاست ته ګناه ښکاري هغه یې یوه ګناه هم نه وه کړې د خپلې فیملي دپاره د خپل بال باج دپاره یې روزي ټولاوه هغه یې ووژل میډیا خبره شوه نیور په میډیا راپورټ راغی نه راغی ولې نه راغی هغه خو نه راغی بیا چې په بجاوړ کې احتجاج راوایستو نه یې د یجو دهشتګردي اس کې پیچې وردې یې نارې والې دي نه یې یوه یې د ریاست په ضد ناره نه ده وهلې ولې هغه احتجاج میډیا ورنه خیر دی زمونږ خو خیر دی مونږ خدای مونږ ته غداران وایي خیر مونږ خو غدار ښه نه نو دا هغه د بجوړو هغه یې ولې نه کور دا دومره د پښتانه ولې دومره کمکل دي ولې تاسې د خپل حیثیت نه پېژنئ ګوره په هغه وختونو کې په سیند کې پیشو د موټر د لاندې راغله نو یاروایي چک راپورټونه شورول چې پیشو راغله او پلانی عدالت ته لاړ دغسې په سیند کې خره زار وخت درته یادوم چې زما په فیسبوک کې په سوشل میډیا کې ما ته هغه خره مخې ته تېره شي چې په آج حیدرآباد میں کرنٹ لگنے سے گدا مارا قسم په خدای ما ته ژړا راشي او په هغه خره نه هم ما ته ځان په دې ریاست کې په دغه خره نه هم زمونږ حیثیت لاندې دی ځکه چې مونږ په سلګونو په لسګونو د دیوالونو لاندې شو مونږ د چتونو لاندې شو مونږ وسوځېدو مونږ تباه او برباد شو په مونږ څوک خبر هم نه دي وعلیکم السلام زړګیا جوړې دا لاندې چې کوم خلک دی دا لاندې پښتانه چې کوم دي د دغو نه یې داسې اعتبار راخستی دي چې دغه خلک سړي خواره دي دغه خلک تراګر دي دغه خلک هغه دی او دغه خو چې څومره ګیمونه چلیدلي دي دا په مونږ کې ریاست چلولی دي ډېر زمونږ پښتانه ووایي چې دا زمونږ خپله ګناه وه نه ورسته ستا خپله ګناه هېڅ کله نه ده ګوره ستا په زیان کار شوی دی په ما کې ملک و ملک ته به یې چې سکول ورکړه ملک به غوا پکې تړلی دا د برطانیا د وخت نه دغه د برطانیا د سمراجونه دغه چالونه شروع شوي دي چې دغه خلک ترکې ته مه پرېږدئ ګوره هغو به غوا پکې تړلی او چې زما د ماشومانو د نجونو سکول به جوړ شو بیا به د ملا په شکل کې خلک راغی چې بیا داسې صورتونه به یې وویل چې تاسې کوپر ته ولاړئ نه هغه دانش صاحب چې ورته وایي چې د هورو د علمانو د مالت ته بلا لارې دي په مر کې جنت مه ګوره جنت ته بلا لارې دي دا لور د سکول ته بوځه ښه په لور د سبق ووایه په دې کې غیرت مه ګوره خانه غیرت ته ډېرې لارې دي ګوره بیا ادبي دې ډېره معافي زمونږ چې خویندې او میندې رنځورې شي داسې بیماران شي بیا مونږ ځو منډې ووو بیا غواړو چې فیمیل چې ډاکټره نشته نو خو ته خپل په ګریوان کې سوچ وکړه چې تا چیرې خور لور استولې ده سکول ته
مونږ ټول عمر دغو خلکو تباه کړي. تاسې ماته په وزیرستان کې یو مارکیټ راوښایي چې په هغه کې وسله جوړېده؟ نشته د اصلي مارکیټونه. ماته د 10 روپۍ ماشین د کومې خوا راغی چې ما په څنګ کې ګرځوه؟ د دې جواب دې مونږ ته راکړي. خیر که د قلم د بستې د جوړولو مارکیټ نه و، د هغې مرکز نه و، نو د اصلي مرکز د کومه راغی؟ و مونږ یې ټول عمر غولولی یو، مونږ ټول عمر غولېدلی یو، مونږ د اسلام په نامه غولېدلی یو، مونږ د شریعت په نامه غولېدلی یو. نور بیدار شئ، نه اسلام شته قسم دی. د دغو خلکو نه اسلام شته، نه شهادتونه شته، نه جنتونه شته. ټول پښتون ولس ته چل دی، یو په بل باندې وژني. تاسې به بله ورځ که لږ هم شرم درځي زمونږ پښتنو ته، هغه څه نوم یې دوه چې په هغه کې بیان وکړه، زمانه یې نوم هیر شو، چې وایي چې جنگ شروع شي ټول د هغه غاړې د دغه غاړې پنجابیانو ته نقصان دی. نو موږ نه غواړو چې دلته جنګ وشي. خو زه دا هم میډیا ته وایم چې په پښتنو کې 2 قومونه اوسېږي، چې یو پښتون دی، یو ګل خان دی. دا ګل خان چې کوم دی د دغو د لاسه پښتون در په در شوی دی. ګوره چې د جنگ خبرې روانه وي، موږ د امن غوښتنه کوله چې امن دی وشي، ټولو پښتنو د امن غوښتنه کوله. خو دا ګل خانان چې دي د دغو د لاسه ټول عمر پښتون ولس تباه برباد شوی دی. ټول عمر د دوی څېره دنیا ته دهشتګرد دغو خلکو ثابته کړې ده د پښتنو، ځکه چې دوی اصلي راخستې وې. هم ایسا کرېګا، پاک آرمی زنده‌باد، لونکای زنده‌باد، مودي ایسا کرېګا. چې چا هم دا کړي دي، زه د ریاست نه په کلکه غوښتنه کوم چې دغه خلک بندي که، او د اصلي هم ځینې حیثیت څنګه دی چې د فاټان او اصلي ټولې کړې، د هر سړي چا سره د چاړه هم نه پرېښوه په کور کې. د دغو خلکو نه اصلي ټولې که دا په کوم کتاب کې راغلي دي چې بیا د په لاندې وطنونو کې خلک زړاکۍ اخلي چې هم پلانکي کې ساتي پلانکي. د دې موږ د ریاست نه په کلکه غوښتنه کوو چې دا ګل خان ټایپ قوم چې کوم دی د دغو د لاسه د پښتون کوم تباه او برباد دی، دا دنیا ته چې دهشتګر ثبوت کېږي، دا د دغو بې ضمیره خلکو د لاسه موږ دنیا ته بد معلومېږو. موږ هېڅکله جنګ نه غواړو، موږ هېڅکله تشدد نه کوو په چا، موږ د ټوپک نه نفرت کوو، موږ د جنګونو نه نفرت کوو، موږ په امن مین خلک یو. خو ریاسته دا کوم ټایپ ګل خان ټایپ خلک چې دی چې دا ویډیوګانې یې کړي دي، د جنګ غوښتنه یې کړې ده، دا تا ښه ولیدل په سوشل میډیا. دا اوس ټول که چې دا ګندګي د منځ نه اخوا شي، چې دا مصیبت له منځه لرې شي، دا ټول ونیسه. نو ملګرو په خپله خبره زه درته راځم، د دغو خلکو په خبرو پسې مه ځئ، یو بل ته ورور ووایئ. د یو ګوره په وزیرستان کې، په فاټا کې، په پښتون وطن کې اسلام چې کوم دی داسې په یو ځای کې نشته. دومره پیسې هغه ورته وایي ضمیر خان ضمیر چې زه په الله او په رسول د سره تیر مین یم، ملا صاحب ما ته پیغمبره د ځان نه مه جوړوه. مونږ په الله او په رسول له سره تیر مین یو، مونږ په اسلام له سره تیر مین یو. نور مو دې په دې خلک نه غولوي چې پلانی ستا ورور دی، دا کافر دی، دا ووژنه، داسې به جنت ته لاړ شي، داسې به جنت ته لاړ شي. هېڅکله نه چې کوم مولا په چا باندې فتوا د جهاد وروه، نه نغه مولا جان هم د هغو د لارې مل دی. هیڅ کله مونږ د چا په خبرو کې نور نه غولېږو، نه د چا په خبرو کې راځو. ورونو یو بل ته ورونه ووایئ، د خپل پښتون ژغورنې غورځنګ دپاره کار شروع کړئ، د خپلې خاورې دپاره، د خپلې پښتونخوا دپاره، د خپلې فاټا دپاره، د دغې خاورې دپاره تاسې لاریونونه وکئ، په سوشل میډیا باندې کمپاینونه وچلوئ چې د جنګ نه ګوره منظور د انسان په شکل کې وا پرېښته خدای مونږ او تاسو ته راستولې ده چې مونږ او تاسو د دغه جغل نه، د دغه ظلم بربریت نه وباسي. خو مونږ او تاسو بیا یو خوا بل خوا سرونه اچوو، ځنې هغه خپله مبارزه، هغه خپل حقیقي کار مونږ او تاسو پرېښی دي. عارف وزیر د علي وزیر وراره دی که د تره زوی دی، غالبا هغه تقریبا 3-4 میاشته چې په زندان کې بند دی، د هغه د کور نه په لسګونو جنازې وتلي دي. داسې ولایت شاه افریدي دی، داسې اختر خان، ریحان خان پلار او زوی چې په کور کې یو وړوکی ورور پاتې دی، یو ورکوټی ورور یې په کور کې پاتې دی، نور یې په کور کې د جار ګوله سړی هم نشته. هغه د چا په خاطر؟ هغه د ستاسې په خاطر، د پښتنو د بقا په خاطر په زندان کې بندي. داسې علمزیب مسعود، داسې عارف وزیر، ولې تاسې ولې دا سوچ نه کوئ چې دا پښتانه هغه ورک شوي خو وایي پاتې مې در پاتې خو چې نور یې نه کې ماتې. په 32,000 پښتانه ورک شوي دي، یا خو پرېږده نه. نو دا چې تیار ورک شوي دي، د دغو دپاره مونږ اواز نه اوچتوو. یاره د خدای په خاطر مه کوئ، د الله په خاطر د دغو خپلو پښتنو غم وخورئ، د دغې خپلې خاورې غم وخورئ، د دې خپل وطن غم وخورئ. قسم په خدای که دا په کار راځي. اوس سبا نه بله ورځ د علمزي پیشي ده په 9 تاریخ، د هغه دپاره دعاګانې وکئ. مونږ ګوره دعاګانو ته پاتې شوي یو، فریاد ژړا ته پاتې شوي، نور هېڅ زمونږ په وس کې نشته. د هغه دپاره دعاګانې وغواړئ چې خدای راوی بسي د ډېرو ورکو ورونو، د ډېرو ورکو پلارانو، د ډېرو ورکو زامنو ماسیحه وه، د هغو اواز و، د دردېدلو خویندو میندو فریاد و،
د هغه دپاره دعاګانې وغواړئ. ګوره هېڅوک داسې نشته چې په هغه رنګه مبارزه وکړي، په هغه رنګه منډې ترړې ووایي د پښتون قام دپاره. همغه یو محققي و، هغه و لیډر و، هغه مو یو غمخوار و چې منډې ترړې درته وهلې. ټول پښتانه دغسې یو، په غم د یو بل په غم غمجن یو، خو هغه بیخي ژوند دغه کار ته ورکړی. نو ملګرو چې څومره پښتانه یې د دنیا په دې ګوټ کې چې هر چېرته پښتون ولس آباد دی ملګرو، د دغه دپاره آواز اوچت کړئ. په تاسې فرض دی، په تاسې قرض دی، ځکه چې د یو بل درد ونه ګڼو، د یو بل غم ونه ګڼو. قسم په خدای که موږ او تاسې په ټول عمر د دغه ضلالت نه خلاص شو، د یو بل غم خپل غم وګڼئ، د یو بل درد خپل درد وګڼئ. حنیف پښتون ندیم عسکر یې نن په زندان کې بند کړل. د هغو د ارمان لوڼي د ناروا وژنې په خلاف احتجاج کړی و، هغه یې بند کړل. او موږ چې ګوري په فیسبوک کې څوک به په څاخته و، څوک به په څاخته و. یار دا کومه خبره موږ رااخیستې ده؟ ګوره د سوشل میډیا زور قسم دی تاسې نه وینئ چې دا خلک څومره ځنې په عذاب دی. قسم دی ستاسې د سوشل میډیا نه دغه خلک بیخي ډېر تنګ دی. خو لږ تاسې خو خپل وخت ورکړئ د سوشل میډیا ته، د خپلو حقوق غوښتنه وکړئ، د خپلو حقوقو غوښتنه وکړئ. ملګرو ټول پښتانه لر او بر افغانان د خپلو حقوقو غوښتنه وکړئ چې کوم د حق غوښتنې صحیح حقدار دی تاسې یې پېژنئ چې زما حق د دغه تر څنګه دی، هغه له غاړې راونیسئ. په هغه پسې د علي وزیر غوندې وایي که نور وس هم نشته ټوپک هغه نه راخلو، دا شاته شپېلی خو به حتمن در پسې وایي. نو دا شاته شپېلی مه پرېږدئ ملګرو. په ټویټر په فیسبوک باندې خپله مبارزه جاري وساتئ. علام التل راته کامیاب لره چې څومره پښتانه یې. علام التل ښاد او آباد لره. د علامزیب مسعود دپاره د عارف وزیر، ولایت شاه افریدي، ریحان اختر، د هغه سره هغه بل ملګری نوم یې رانه هېر شو په بخښنې سره، او نن ندیم عسکر، حنیف پښتون، داسې ولایت شاه افریدي په لسګونو پښتانه اوس هم په زندانونو کې زمونږ او ستاسې مبارزې ته، زمونږ او ستاسې راتګ ته سترګې غړوي. هغه 32,000 پښتنو نه علاوه دا دی نور پکې بندیوان شول، نور د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ غړي. نو علام التل راته آباد لره. هر چیرې چې وایي یو بل ته مینه ورکوي، یو بل ته قدر ورکوي، یو بل ومنئ په ژوند، یو بل ته احترام ولرئ. دا مه کوئ چې پلانی وګوره دا بیا دا هغه څه کول، بیا هغه نیکه یې څه کول، پلار یې څه کول. هېڅکله دا مه وایئ. د نبي علیه السلام تره، د نورو پیغمبرانو ښځې، د چا ورارونه، د چا څه په دې دنیا کافران تیر شوي دي، هغه پیغمبرانو، د پیغمبرانو اولادونه، د پیغمبرانو د قبیلې غړي په دې دنیا کافران تیر شوي دي. یو په بل پورې مه سوځوئ، د یو بل په بل پورې قدر مه کموئ چې دا پلانی داسې و، نیکه یې داسې و، پلار یې داسې و. هېڅکله د چا شخصیت ته په بده سترګه مه ګورئ. د چا د خولې نه چې کومه خبره وځي په هغه باندې عمل کوئ، په هغه باندې هغه کوئ. دا چې زه څه درته وایم، زما شخصیت ته، زما رنګ، زما مخ ته مه ګورئ. دا چې زه کومې خبرې درته کوم، قسم مې په خدای بغیر د مقصد نه ستاسې د یووالۍ، ستاسې د کامیابۍ، ستاسې د پرمختګ دپاره کوم. کنې هېڅ نه څوک پیسې راکوي، نه څوک تنخوا راکوي، نه چا مجبور کړی یم، نه څه شته. خو دا خپل زړه مې سوځي، دا خپل زړه مې سوځي. زه وایم چې د خپلو پښتنو مخ د خپلې اصلي مبارزې دپاره راوړم. نو انشاءالله الرحمن ستاسې د ټولو به وعده وي را سره، د ټولو به را سره وعده وي چې د سبا ورځې نه به بیا خپله مبارزه ښه په دوم دام سره ساتئ، او په فضول پوسټونو باندې به کار نه لرئ. د چا مذاق به نه وړوئ، چاته به کنځلې بیخي نه کوئ. چې څومره زموږ د پښتنو مشران دي، لکه بادشاهي خان شو، هغه خبره چې راغلې وه، یا دا نور شول، د کنځلو ضرورت هېڅ چاته چیرې نشته، هېڅ چاته ضرورت نشته چې څوک یو بل ته کنځل وکړي. د دې نه نفرت جوړېږي، د دې نه زموږ او ستاسې یووالي له منځه ځي، له دې نه اتفاق له منځه ځي. نو علام التل آباد لره وایي که د وطن په ننګ شهید شوې، که د وطن په ننګ شهید شوې، په تار د زلفو به کفن درله ګنډمه. وایي که تور وربل مې راتېږي، په وطن جنګ دی جانان نه منې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.